نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دا سورة مجادلة ویشتم سپاره کې دی او درېیمه رکوع ده. په دې رکوع کې الله سبحانه وتعالی څو مسائل ذکر فرمایلی دي مسلمانانو ته چې څنګه به تاسو خپل ژوند تیروئ. علم تر الی الذین، الله پاک فرمایي آیا تا ندي کتلي الی الذین خلکو ته چې تولوا دوستی کوي قوما دا داسې قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی دی الله پاک په هغوی باندې. ما هم منکم ولا منهم، نو خو دوی له تاسو نه دي او نه له هغوی نه. ویحلفون علی الکذب، او دوی قسم خوري په دروغو، وهم یعلمون، او دوی ښه پوهېږي چې دا موږ دروغ وایو. الله سبحانه وتعالی اوس دې آیات کې یعنی دا فرمایي چې کم منافقان دي دای په باره کې فرمایي، او دا مسله را الله سبحانه وتعالی دا فرمایلی دي چې یعنی مطلب دا کم سړی یعنی کافرانو سره محبت ساتي، سره لین دین کوي، خو دیتا یعنی هغه لین دین کوم چې د زړه د مینې سره کیږي، یا هغې سره مینه ساتل، محبت سره ساتل، د هغې هر څه ډېر زیات خوښول، دا ناجایز دي په اسلام کې. ځکه چې کافران هغه چا یهود و نصواره یا مشرکان دي څومره په دنیا کې، نو دا د الله دشمنان دي، او موږ مسلمانان یو، موږ په الله باندې او په رسول باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړی دی، نو موږ له دا جایز نه دي چې د الله دشمنانو سره بیا یعنی محبت کوو، هغوی سره د زړه محبت کوو. باقي تر کومې پورې چې د لین دین خبره را، یا د اخلاقو خبره را، یا چا مدد او د دغه خبره را، نو دا جایز دي، خو لیکن د زړه لین دین به ورسره نه کوو، او هغه هم په دې نیت باندې چې دې زما د ښو اخلاقو نه او د لین دین نه دې متاثر شي او د اسلام قبول کړي، په دې نیت سره انشاءالله هغه سره کوو. نو الله پاک د منافقانو په باره کې وفرمیل چې دا هغه کسان دي چې دی یعنی یهودیانو سره ساز باز جوړوي. مدینه منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو، نو هغه وخت کې په دې مدینه منوره کې 3 قبیلې د یهودیانو اوسېدي، او ښې غټې غټې کلاګانې جوړې کړې او ځان له ځایونه جوړ کړي او ډېر مالدار خلک وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو، نو دوی سره معاهده وکړه چې بهی که په تاسو باندې څوک حمله کوي نو موږ به د هغوی مدد نه کوو، او که په موږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو به د هغوی مدد نه کوئ. نو هغوی دا دغه وکړو، معاهده یې وکړه. ولیکن چې کله بیا جنگ بدر، جنگ احد او جنگ احزاب وشو، نو په هغې کې دی بیا د وعدې خلاف ورزي وکړه، او ای سره به پټ پټ ملاوېدل او ساز باز کې په اسلحه ورکولو کې کفارو ته او قریشو ته، دا به دوی پکې ملوث شو. د دې د وجې نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو، او وقتا فوقتا چې چا به د معاهدې خلاف ورزي وکړه، نو هغه به د مدینې منورې نه بس هغوی به بیا بار وویسته. نو د دې 3 واړو نمبر په نمبر یعنی مطلب دا چې دغه شانتي وعده خلافي وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دی چې کوم دی نو د مدینې منورې نه ووستو، نو دوی بیا لاړ خیبر ته، او خیبر ته چې کله لاړو بیا هلته کې ساز بازونه کولو،
نو بیا عمر فاروق رضی الله عنه د خیبر نم بدر ک او بس د هغه علاقه بدر ک د هغه ځای د هغه ځای بیا دی لاړ چرته یو خوا بل خوا په دنیا کې خواره شو که نه بیت المقدس طرف ته یو خوا بل خوا ټول لاړ. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا خلک چې کوم دا منافقان دي نو دوی په اصل کې خو ګوره تاسو سره ملاویږي او سره ملاویږي دی خو دواړه اړخوي خو لیکن نه دی ستاسو نه دي او نه د هغوی نه دي. که په هغوی باندې سخته راغله نو د هغوی نه به تاسو له راتښتي او که په تاسو باندې سخته راغله نو تاسو نه به بیا تښتي هغوی له به تښتي. نو دا د منافق سړي همدغه کار دی. نو الله پاک اوس د هغوی د دې عمل یعنی سزا بیان کړې ده چې اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله سبحانه وتعالی دوی دپاره عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون بېشکه بد دي هغه څه چې دوی یې کوي. کوم عملونه چې دوی کوي نو دا ډېر بد عملونه دي او د دې په وجه باندې به دوی په سخت عذاب کې انشاءالله الله پاک ورواچي. بیا الله پاک فرمایي اتخذوا ایمانهم جنة جوړ کړي دي دوی قسمونه خپل ډال فصدوا عن سبیل الله پس منع کوي دوی خلق د لارې د الله پاک نه فلهم عذاب مهین نو د دوی دپاره رسوا کوونکی عذاب دی. دلته الله سبحانه وتعالی د دوی هغه عادتونه ذکر وفرمایل چې په هغې کې یو عادت دا مو چې یعنې دوی به په خبره قسم د دروغو قسمونه به یې خوړل. نو داسې کار شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو صحابو سره او د صحابو ته ووایي چې اوس به یو دوه کسان راځي او په هغې کې به یو داسې دی چې د هغه سخت زړه دی او یعنی قلب جبار والا دی او بل هغه چې ګورن د شیطان په سترګو ګوري. نو وایي دا یو شین سترګې غوندې سړی او وړه وړه ږیره وه او چیت کدی او ده به چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بد رد وي ډېر زیاته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی را داخل شو نو اول عبدالله بن ابی راغو بیا عبدالله ابن مبتل راغو او بیا دی چې کوم دی نو راغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته ووایي چې ته دا ما پسې خبرې ولې کې دا کنزل وینا ولې کې. نو هغه ورته قسمونه شروع کړو چې ما خو نه دي کړي او چا درته ویلي دي داسې دی ور دروغ قسمونه خوړه. نو بیا خپل ملګري م راوسته تر ده نه تپوس وکړه تر ده نه تپوس وکړه د دروغجن سړي هم دغه کار بیا د دروغ ګواهیان هم ځان له جوړ کړي وي. نو الله پاک د هغې ذکر وفرمایلو چې اتخذوا ایمانهم جوړ کړي دي دوی قسمونه خپل جنتن دال فصدوا پس منع کوي دوی خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه فلهم عذاب مهین نو دوی دپاره عذاب دی رسوا کوونکی. په دې دروغو مروغو به دوی د مسلمانانو په زړه کې شکونه اچول او خلک بیا د اسلام نه منې کول چې ګوره هلکه اسلام قبول نه کوي او دا دروغو پیغمبر دی دا پیغمبر مونږ ته نه ښکاري او د کې څه د هغه نشانې نشته او دا واغه خلکو له یې په زړه کې شکوک او شبهات اچول چې دوی مسلمانان نشي. اوس الله پاک فرمایي لن تغني عنهم اموالهم هیڅ کله به په کار را نشي د دوی مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله شیئا د الله په وړاندې هیڅ هم یعنی الله ته چې کله په قیامت کې دوی مخکې شي دا دوی چې دومره مالدار دي او ډېر بچي دي او ډېر اهل عیال دي په دنیا کې خوشحاله دي نو دا مالونه او اولاد به دوی په کار هیڅ هم را نشي د الله په مخ کې. اولئک اصحاب النار او دا خلق دي دوزخیان هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه وي یعنی دوزخ د دوی بس ټکانه راخیري چې کله مړه شي. الله پاک فرمایي یوم یبعثهم په کومه ورځ چې به یبعثهم راپاسوي دوی لره الله سبحانه وتعالی جمیعا ټول په ټول فیحلفون له نو دوی به قسمونه خوري د ده په وړاندې کما یحلفون لکم لکه چې دوی به قسمونه خوړل ستاسو په وړاندې. یعنی دوی چې کله
الله پاک د مرګ نه پس را پاسې دی به آخرت کې هم قسمونه خوري چې یا الله پاک قسم دی ما دا کار نو کړی ما دا کار نو کړی نو دی به دا ګمان کوي چې دا جوړ دنیا د مونږ به څنګه یعنی الله په مخ کې هم د درو قسمونه وخورو مونږ به دلته خلاص شو. دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیا نه کار وایستو او چاته به غږ وکړ بس چې قسم به وخورو هغه په قسم به باور وکړو هغه به پرېښو. نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دوی قسمونه خوړل نو الله پاک فرمایي چې دوی به په آخرت کې به داسې قسمونه خوري او دوی به دا ویحسبون انهم علی شیء او دوی خیال کوي چې دوی په څه فایده کې دي. یعنی مطلب یې په دنیا کې هم دوی دا قسمونه خوري چې یعنی په دې مونږ دا ډېره لویه فایده حاصله کا د دنیاوي. الا انهم هم الکاذبون واوره بېشکه هم دوی دروغجن دي. دا درو قسمونه خوري دی دروغجن دي. الله پاک په آخرت کې دوی له سخت سزا ورکوي. استحوذ علیهم غالب راغلی دی په دوی باندې الشیطان شیطان فانساهم ذکر الله پس ده هیر کړو له دوی نه ذکر د الله پاک. اولئک حزب الشیطان هم دا ډله د شیطان. الا واوره ان حزب الشیطان بېشکه ډله د شیطان هم الخاسرون هم دوی دی نقصان اوچتونکي یعنی نقصان والا خلق دی. الله سبحانه وتعالی دی آیات کې دا فرمایل چې یعنی دا د شیطان ډله او دا څنګه کفار دي د هغوی نه سخته سزا دوی ته میلاویږي او دوی شیطان ګمراه کړي چې دواړه اړخه وایي. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي ان بېشکه الله سبحانه وتعالی ان الذين کم خلق چې یحادون الله مخالفت کوي د الله ورسوله او د رسول اولئک فی الاذلین هم دا خلق دي چې ډیر زیات ذلیله خلقو کې دي. كتب الله اولیکل الله پاک لاغلبن چې خامخا به غالب شم زه ورسولی او زما رسول ان الله قوی عزیز بېشکه الله پاک ډیر زورور او غالب دی. الله پاک خو ګوره یو جړک کې راټول ختمولی شي مخکیني امتونه چې څنګه ختم کړو خو لیکن دلته کې اوس د مسلمانانو یعنی امتحان دی چې آیا دوی د الله د دین دپاره څه قربانۍ ورکوي که نه ورکوي. جهاد کوي د الله په لاره کې او د الله په نوم باندې یعنی مطلب دی دوی ځان قربانولو ته تیار دي که نه دي تیار. نو په آخري امت کې الله سبحانه وتعالی دا د جهاد دا دغه شروع کو دا تر قیامته پورې شروع وي انشاءالله او الله پاک به چې کوم ځای نو الله پاک به غالبه کوي دین والا خلق یعنی په دنیاوي خلقو باندې او په کفارو باندې ځکه چې الله پاک قوي ذات دی. خو د امتحان په طور به مسلمانان هم چې کوم ځای نو په دې کې استعمالیږي او د دوی به درجات بلندیږي د دوی بخشش په دې ذریعې سره کیږي. الله سبحانه وتعالی بیا مخکې فرمایي لا تجد قوما یؤمنون نه به بیا مومې یو قوم چې ایمان لري یؤمنون بالله ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې یوادونه چې دوستي به وکړي من حاد الله د هغه چا سره چې مخالفت کوي د الله پاک ورسوله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ولو کانوا آباءهم اگر چې وي هغوی پلاران د دوی و ابناءهم او زامن د دوی او اخوانهم یا ورونه د دوی او عشیرتهم یا خپلوان د دوی اولئک کتب فی قلوبهم دا خلق دي چې لیکلی دی الله پاک په زړونو د دوی کې الایمان ایمان وایدهم بروح منه او دوی مدد وکړو او د دوی مدد وکړو په یو ورځ سره او د دوی مدد وکړو بروح منه په یو روح سره منه لخپل طرف نه ويدخلهم جنات او دی به داخل کړي دوی په باغونو کې تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولی خالدین فیها همیشه به وي په هغې کې رضی الله عنهم ورضوا عنه
او الله راضي شو لدوی نه او دوی راضي شول د الله پاک نه، اولئک حزب الله، عمده د ډله د الله پاک. الا وورا ان حزب الله هم المفلحون، بېشکه ډله د الله پاک دوی دي خلاصې موندونکي. دې کې الله پاک د مؤمنانو صفت فرمایلو چې مؤمنان به هیڅ کله داسې نه کوي چې کفارو مشرکینو هر قسم کفار یهودو نصارو کفارو سره به د زړه محبت ساتي، ځکه چې هغوی الله او رسول سره دشمني کوي نو دوی هم د هغه سره دشمني کوي. او ظاهري لین دین خو په دې کې داخل نه، ما تاسو ته مخکې څنګه ووي چې یعنې مطلب دا دی دنیاوي لین دین یا ښه اخلاق یا ښه د هغوی څه مدد کول، په سیلاب پرې راغو، زلزله پرې راغی یا نور صافتونه پرې راغو، نو په دې نیت سره به کوو چې یعنې دوی به مسلمانان شي. ولې چې د ځان کدن نه مخکې څوک مسلمان شو نو بس هغه خو نجات وموندو که نه، نو مونږ به هر وخت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دغه فکر او دا دغه به چې مطلب دا کفار څنګه مسلمانان شي او زما امتیان ډیر شي، نو هغه به هر چاله دعوت ورکولو چې شاید دې کلمه ووایي، کفارو ته هم تللی دی، یهودیانو ته هم تللی دی، او څه پکې خدای پاک مسلمانان کو، څه بیا داسې د دنیا نه لاړل، خو لیکن هغه خپل کار وکړو. مونږ له دا پکار دي چې یعنی مطلب کفارو مشرکینو ته چې کومې پورې ژوندي دي نه ته دعوت ورکوو او دغه. خو د مسلمانانو دا شان نه دی چې یعنی مطلب ای به دلی د زړه محبت به یعنی چې کوم دی نه دی سره ساتي، چې د هغوی یا ډېر خوښي، د هغوی رواجونه ډېر خوښي او دا ډېر مینه ورسره کوي چې دا خو زما ډېر خوښ دی. نو داسې حالاتو کې که چېرې فرض کوي یو سړی یو مسلمان ښځې سره یو محبت کوي او هغه بیا ورسره واده وکړي چې بس زما خو د سره مینه وه، نو چې ستا د مذهب نه بار دی نو څنګه ته ورسره واده کولی شي؟ نشي کولی. دغه شانتې که یو ښځه چې کوم دی نو یو بل مشرک یا کافر یا یهودي نصارا سره یعنی مطلب د واده کولو دغه وکړي، نو هغه چونکې په ظاهره کې د هغه یعنی دشمني کوي الله پاک سره او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره، نو بس داسې خلکو سره اړو مطلب یې چې د زړه محبت اړو ساتل نه دي پکار. اسم ښځو سړو له مسلمانانو له پکار دي چې د خپلو نظرونو حفاظت وکړي، غیر محرمه ته نه ګوري او خپل یعنی غیر چې څومره دي غیر محرم هغوی سره د محبت خو سوال نه پیدا کېږي چې تا هغوی ته وګوري، ځکه چې الله پاک فرمایلي چې کله تاسو ته زنانه مخې له راشي نو تاسو سترګې ښکته کوئ، او زنانو ته هم دا حکم دی چې کله تاسو ته سړي مخې له راشي نو تاسو سترګې ښکته کوئ او په لار باندې تیر شئ. یعنی چې ته ورته ګورې نو بیا مطلب دا دی چې ستا محبت به څنګه پیدا کېږي. خو دغه خو وجه ده چې موږ د الله وړومبی نافرماني وکړو نو دا نظر به د شیطان د غشو نه یو غشی دی او دا چې کوم ځای کې ولګي د هغې اثر په زړه باندې پرېوځي، ځکه چې هغه ته عکس د هغې نه واخلي، هغه بیا بار بار هغې ته ګوري نو هغه ستا هغه عکس منتقل کېږي ستا زړه ته. د دې دپاره مطلب دا دی چې د دې به نیت راغلی چې زړونه زموږ پاکي صرف د الله او د رسول مینه خپله بیبي دې واده دې وکړو، بیا هغې سره محبت ساتل، خپل مور او پلار سره، خپلو لوڼو سره، خپلو بچو سره او ټولو مسلمانانو سره د زړه مینه محبت ساتل پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو له په دې باندې عمل توفیق راکړي. او په دې آیات کې یو بله خبره الله پاک وفرمایله چې دوی به ته دومره سخت دي د الله او د رسول په محبت کې، که د دوی پلاران، د دوی بچي، د دوی دغه مخې ته راغه که نه نو د هغوی به هم پروا نه کوي او هغوی ورسره په مقابله باندې راشي. لکه په جنگ بدر، په جنگ احد کې ډېر داسې واقعات راغلي دي چې په هغې کې دا کفار مشرکین چې کوم راغلي نو په هغې کې د چا بچي مسلمانان شوي، د چا وروڼه مسلمانان شوي، د چا پلاران مسلمانان شوي. نو یو صحابي دی چې هغه فرمایي وایي ما ته پلار به وایي مخې له راتلو، وایي زما د مړ کولو کوشش به یې کولو، وایي ما به د هغه نه کناره به مې وکړه لکه یعنې مطلب یې چې دې زما د تورې نه د لاندې را نشي، خو هغه بار بار کوشش ما ته مخې ته کېدو، بس اخر کې ته سر ووالو. دغه شانتې یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو پیرا ناستو پلار سره او پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کنځل وکړو، څه بد ردې ووي، بس ابوبکر صدیق ته داسې یو څپېړه وویسته چې هغه بالکل راوغورځېد او بېهوشه شو، دومره یعنی سخت ووالو. نو دغه شانتې ډېر واقعات دي د صحابو چې د هغوی د الله او د رسول سره دونه محبت و چې یعنی
که ډیر زیات نږدې رشته دار به مو هغه به ډیره ګستاخي کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کې شان کې نو هغه به بیا چې کوم دی نو هغه نشو برداشت کولی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. زموږ دا ناسته د خدای پاک په خپل درګاه قبول منظوره کړي. که د دې په معنی او په مفهوم کې زمانه څه کمې زیاتې شوي معافي راته یا الله پاک وکړي. په آخر کې مو دا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.